الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک آخری او دریم عشرہ آغاز به انشاءاللہ العزیز کیږي سبانا. گویا نن د دویم عشرې اختتام دی. الله تبارک وتعالی بعضو اوقات له بعضو باندې فضیلت ورکړی دی. او څنګه چې شیخ الحدیث مولانا عبدالحق حقانی صاحب رحمت الله تعالی علیه مؤسس دارالعلوم حقانیه کوړه خټک ایدی خطباتو کې فرمایل با چې د رمضان د آخري عشره مثال داسې دی چې څنګه رسول الله مبارک فرمایلی دي واخره عتق من النار، چې د آخري عشره د اور نه د خلاصي ده. نه به یو مثال ورکو چې لوار ته اوسپنه راشي، آخري په دریم قسم یې اوسپنه داسې راشي چې بالکل زنګالود وي، هغه زیات محنت غواړي، زیات صفایي غواړي، زیات اور غواړي. نو گویا چې انسان ډېر لوی ګناهګار وي، نو په دې آخري عشره کې الله تبارک وتعالی هم هغه مغفرت چې دی نو دا کوي، ځکه دې کې خصوصي رحمت چې دی نو وي. او دویم مثال به حضرت داسې فرمایه چې دا باران شروع وي، اول لږ لږ وي، بیا زیات شي، او بیا بالکل د رحمتونو جړی چې دی نو دا شروع شي. نو دا درېیمه عشره بالکل دا داسې چې د رحمتونو د جړی چې دی نو بالکل دا، او هغه چې انسان هغه زړه بالکل زنګالود وي، زیات محنت غواړي، نو د رمضان په دې آخري عشره کې الله تبارک وتعالی هغه ته هم په دې کې خلاصې او نجات چې دی نو کې دا ورته ورکوي. دنیا کې هم دا دستور وي چې یو کس یو سړی حاجتمن وي، نو هغه وله در ته ورشي، هغه ته حاجت چې دی نو غواړي، دیزي او راځي، او کار د دغه سفارش چې دی نو هغه نه قبلیږي. بیا حتی داسې وشي چې بالکل دا کس وله په دغه کور کې پریوزي، چېرې زه نه ځمه هم زما به چې دی نو دا کار کوي. که دې بلوچستان کې د قبایلو د دې یو بهترین رواج هم دی، د دې قبایلو رواجونه څه سخت وي او څه به کې چې کوم دی نو هغه د پښتو، هغه د پت او د ننګ چې څه ته وایي، نو هغې په دنیا دپاره هغه یو مثال وګرځي. نو کې یو قبیله ده، هغې کې دا وي چې د چا نه څوک مړی وکړي او دښمني وکړي، او بیا د هغه در ته چې دی نو دروازې ته حجرې ته ځان راورسوي، نو بیا هغه له معافي وي. خو داسې هم نه چې سړی به کور نه ټیک ټاک را روان وي، نه بس کس طریقه شپه شوه، هر حالت شو، یا په یو طریقې ځان د دې ته وغورځو، نو بیا هغه له عامه معافي چې دی نو دا ورته میلاویږي، چې بس زما در ته راغی نو ځان یې راورسو، که په لار کې مې لیدلی وی نو هم به قتل کوو، هر څه مې کول، خو چې ځان دې وغورځو نو تعالی خلاصي ده. نو گویا دغه اعتکاف د رمضان کې چې کوم خلک دا د الله تبارک وتعالی په دروازو کې چې دی نو بس ځان وغورځوي، په کور کې ورته ځان وغورځوي، یا الله بس اوس خو مونږ پراته یو نو زمونږ بل درد چې دی نو دا نشته. نو ځکه د اعتکاف دا فضیلت دا زیات چې دی نو دا دی. درې قسم اعتکافونه علما وایي چې دا خلک کوي او دا دي د کتابونو لیکلي. یو اعتکاف داسې وي چې هغه منظور وي،
انسان بزان باندې نظر وکي لازم وکي ګرته د نظر باره کې خو چې کوم دی سختیم ده دین شریعت مطهره ډیر خوښ چې نه غړي چر سړی بزان باندې نظر کوي که زما دا کار وشو نو زه به داسې کوم دا چونکې الله تبارک وتعالی سره یو شرط غونته چې دی نو دادي نه بس ته مخکې له صدقات کوه نوافل کوه نور اعمال کوه خو بعضې داسې وي چې نه خلک وکړي او الله تبارک وتعالی عمر دې صله ورکړي بدله ورکړي یو که داسې وکړي چېرې که زما دا فلانې کار وشو نو زه به نظر اعتکاف چې دی نو دا به کوم دویم داسې وي چې نفلي اعتکاف وي لکه نفلي اعتکاف انسان په هر موقع او په هر حالت کې چې دی نو هغه دا کولی شي مثال په تور یو سړی مسجد ته راشي نو مسجد کې خود طالب علم یا د دین د طالبان یا نور داسې کوم شریعت ولا اجازت ولا ورکړي وي دا غي نه علاوه خو خراس کاک کم دی نشي کولی دا مونږ چې سکو دا مونږه سیابس کو په دې لپاره شریعت مطهره د اعتکاف نیت خولې دی لکه مونږ کله کله وایو کنه تراویح کې ختم وشي بیا مرګري طعام او روټه وغیرہ چي ورکړي نو اعتکاف نیت ولا خامخا په دغه وخت کې پکار دی کني بوج و نور په ځان باندې انسان چې دینو دا وشي نو چې اعتکاف نیت وشي بیا سړی خوراک سکاکي نو اجازت چې کم دینو پکې دا چې دینو شته دغه نفل اعتکاف چې دی هغه سړی یو ورځم کولی شي شپم کولی شي 2 ساعتونه کولی شي غنټم کولی شي دغه اجازت ته یو اعتکاف د رمضان په اخري عشره کې مسنون اعتکاف ته چې دا د رمضان په اخري عشره کې 10 ورځې او یا 9 ورځې کم دینو دا کی بعضی مرګري ډېر لوی شیخان او صوفیان د ځانه جوړ کړي یا یو ورځ به مخکې چې کم دینو ممکن نو چې د اعتکاف زمونږ 10 ورځې کم دینو دا شي دا په ځان باندې اسې بوج دي دین کې غلو او هغه تجاوز هم دی ته وایي حدیث شریف کې اسلامی میاشتې یو کم دیر شوی او دیر شوی چې کم دیر راغلی دي حتی یو روایت بلوم دی چې د 9 ورځو یعنی د 29 شي الله ول د میاشتې اجر او ثواب د دیر شو چې کم دینو کوي او دا وته ور کوي بلکې تقی عثماني سے خپل خطباتو کې صراحتا په دې باندې بحث شوی نو دا فرمایلی دي الغرض مسنون اعتکاف دا که د زنانه لپاره وي او که د نارینه لپاره وي نو دا د شلم رمضان د نور ډوبېدو نه مخکې دا به آغاز او دی به شروع چې دی نو دا کېږي لکه نن د رمضان مبارک شلم ورځ ده نو د نور پریوتو نه مخکې اعتکاف چې اراده رچاوي نو هغه به مسجد ته راځي بس نیت که به جبه وکړي که به جبه ونه کړي خو چې د اعتکاف ته راغی بسترې راوړه بس دا به چې دی نو کینی اعتکاف رده د نور پریوتو نه به پس چې کم دی نو شروع کېږي یو سړی غروب نه بعد راغی اعتکاف مسنون بیا هغه شان دا چې دی نو دا ونشي رسول الله مبارک د دې ثواب چې کم دی نو څومره یو صحابي نقل کوي پښتو کې ترجمه ولا کوم رسول الله مبارک چې کم دی نو فرمایي چې څوک د رمضان په اخري عشره کې اعتکاف وکړي چې حجتین و عمرتین لکه د 2 حج او د 2 عمرو مر الله تبارک وتعالى وتا ثواب ول چې دین وته ور کوي بس دومره آسان عمل چې دین دا دی اعتکاف لسر زتاو کو د 2 حجونو د 2 عمرو مر ول ثواب ور کوي دویم روایت کې راځي چې رسول الله مبارک فرمایي چې چا یو ورځ اعتکاف چې دین دا وکړو نو خافقین چې کوم دین یو لفظ په حدیث کې د علما فرمایي چې دا به د جهنم نه بده دومره زیات چې کم دی لري شي ابعاد چې دومره به زیات چې کم دی لري شي لکه د خافقین چې کم دی نو مطلب دا چې دې وایي د دې هغه واحد بداسي چې د خندق مثال دا چې د جنوب او شمال د مشرق او د مغرب منځ کې او یا د ځمکې او د اسمان په منځ کې چې یو ورځ اعتکاف سوکو کې نو داغه اجر به دومره به وي چې د ځمکې د اسمان منځ کې څومره خلا ده الله تبارک وتعالى به د جهنم نه دومره دی لري کی او یا چې کوم دینو دومره ذلل الله تبارک وتعالى دې دینه بدا چې دینو دا وساتي دوی مجر دا چیرې د معتکف ته د فقها لیکي چې دلته الله تبارک وتعالى هغه اجر ورکي چې کم دی بار عمل نشي کولی لکه مثال په تور د جنازې مونږ دی نه تلی الله بدل د جنازې د مونږ د اجر په دې خپل ځای کې ورکي د مریض عیادت ته تپوس ته د اغه نشي کوله
الله به دا اجر په دې ځای کې ورکوي. نه ول د علم ضرورت شته، نه ول چې کوم دینو د نور ضرورت شته، بس صرف راتللی په جمعات کې چې دینو دا کې ناستلی فرایض نوافل ذکر اذکار چې دینو دا دي او دا دومره فضیلت ولري. رسول الله مبارک ټول عمر اعتکاف چې دینو دا کړی دی او راوی فرمایي چې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې استوانه توبه چې کوم دا یا استوانه بغلو بابا دا چې کوم دي ستونی دي کوم مرګري تلی او یا کوم زینو الله دې ټول ته بار بار چې کوم دینو دا وخی. نو چې رسول الله مبارک په دغه ځای کې اعتکاف چې کوم دینو کو او دا استوانه سریر چې کوم دی جنگلو طرف ته دا او دیاز الجنه ته چې کله سړی داخل شي د غستونو باندې باقاعده نمونه چې کوم دینو ښکاری. د استوانه بغلو بابا هغه دا د رسول الله مبارک عظیم صحابي ابو لبابا رضی الله تعالی عنہ دنه خبر غیر ارادي چې کوم دینو هغه خبر ښکارا شوی وي چې هغه رسول الله مبارک داغه اجازه چې کوم دینو نه ورکو جنگي مهمات بس کله دا اوریدل نو ډیر زیات خفه شي دا مانه صدا څه کارو شو نو دی راغی او په دغستونه پورې چې کوم دینو ځان اوتاړو چې بس ترسو بز په دیم چې ترسو معافي زما چې کوم دینو ده شوی تم رضان ته زور ورکو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی ابو لبابا کچره دا خبره ماته د کړه وی د استنه تړلو ته حاجت نو الله نه بوله معافي ما چې کوم دینو غوښته و خو بیا الله تبارک وتعالى رحیم ذات ته نو وحی رااله ابو لبابا ته چې کوم دینو معافي وشو نو بس رسول الله مبارک وی ورشه غرور ته مو هغه مصابي ته مو زیر چې نو تور کنه دغه ابو لبابا چې کوم استوانه ده نو په دغه ځای کې ده اوس دی خو استوانه سریر دی رسول الله مبارک ته وی بستر په هغه ځای کې به ولا چې کوم نه دا ور غړول او دا د رسول الله مبارک کور چې کوم ده عائشه بیبي کوم زیب حجره وا نو هغه کور او دغه کې دیوالو نو راوی دام فرمایي چې رسول الله مبارک با اعتکاف کې به سر چې کوم نه وردن نکو عائشه بیبي ولا سر وینځ منګز به کو او بیا رسول الله مبارک چې کوم دینو بیا خپل ځای تراغه. نو فقها د دینم استنباط کی مسائل دا چې دینو روباسي چې کچره اعتکاف کی او سړی لام وي د ذاکین په جمعات کې به وبنت وي دا چې کینی کی ضرورتي چې هغه سر به ال تک چې کوم دینو وینځي او بیا به کوم راځي. یو شرعي حاجت ته غسل ضرورت ته فرض وغیرہ نه خو جدا صورت ته مثال یو سر سړی غریږي مرض دی نو هغه د پاره دا حاجت ته او دا غینه دا ثبوت مو کو چې اعتکاف والا په مسجد کې بولا یعنی دل پاره بستر غړول د رسول الله مبارک د دې حدیث نه جواز چې دینو دا پیدا شو. نو غرض اعتکاف یو ډیر لوی عمل له اوس یو ځانه اعتکاف چې کوم دینو کوي نو دې لپاره کوم کور کې چې دا کمزې کې کینی هغه د دې لپاره په مثال د جمعات شو په مثال د مسجد بیا دې په یو کمره کې چې کمزې ځان له جوړ کیږي زنانه بس هغه ځای به دا کینی دا بدانه و چې زما کور دی کله به دې کمره کې کله هغه کمره کې یو ځو سره مثال په تور اعتکاف کې ابه چې کوم دې ناشته ده او بس ناصابه خپه شو او کډه راواغشته بل چې نه دغه بل ځو سره هغه ځای کې نم نو نه دا به کوم دې نه کوي بس کمزې انتخاب ځان ته وکړو نو الته اعتکاف چې دې دا کوي او زنانو ته په دې الله تبارک وتعالى اجر چې څنګه سړو ته دغه چې کوم دې زنانو ته دي بلکې د زنانو دا پرده چې کوم دې دا سدا جو صحابی دا ام حبیبه دا یا زمان نمیر شو ام سعیده دا الله می په دې ګناه کې نه نسی رسول الله مبارک ته فرمای یا رسول الله زما خواهش ته چې دې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې تاسو سره مونږ وکم رسول الله مبارک ولوي چې ستا د کور په ګوټ کې مونږ کوم دی هغه د دې ځای نه چې کوم دی نو ډېر غوړه دی او بیا ول فرمای چې د برانډې نه ستا د کوټې ګوټ چې کوم دی دا ډېر زیات غرم دی غوړه دی. اوس د علماء لیکي چې د اجر د دې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په باره کې دی بلکې مفتی عبد الله شاه صاحب حفظ الله چې کوم دی په خپل درس کې ویل او د لیکلیم دي چې کچري او زنانه حرمین شریفین ته لړ شي عمره کی بیا بس مونږ مو کو کی داغه په التکم خو پرده چې کوم ځای کې راځي نو الته مونږ غوړه دا چې کوم دی دا دی ته زنانو د پرده احکام چې کوم دی هغه مونږ لیدلې نن د نوې زمانه روشن خیال خلک انلایټ ماډریشن چې کوم دغه چې کوم دی هغه دا غواړي نه بس دا چل یا خدا د مخ پرده پکار ده د سر پرده پکار ده بس دا ضرورت نشته دا غزول د قدامت چې کوم دی خلکو
دا چې کوم دی رسول الله مبارک ته ترجیح ورکړي چې زما جمعات پرېږده او په خپل کور کې چې کوم دی مونږ کو ستا اجر دومره زیات چې کوم دی نو دا د دې چې دی نو دی الغرض اعتکاف کې به ځانو ته دغه شان وي او بیا به نور امور به بیا هغه نه کوي چې کوم امور پکار وي یعنی مثال خانداری شو نور کور ځای شوي نه هغې له به ځان فارغ البال به دا ورته چې کوم دی نو کوي خاوند نه به اجازت چې دی نو علي دا ورته یو شرط وته ولا دا چې کوم دی نو دی نو په دې اعتکاف کې به د لیلة القدر خامخا چې کوم دی نو په دې کې دی ځکه چې په رسول الله مبارک چې کوم دی نو دا فرمایي چې په آخري عشره کې تلاش کې په طاق شپو کې چې دی نو اوکې دغه تلاش کې نو کله خو به چې دی نو دا به یې که نه او د شپې ساعت شروع کېږي د کله چې کله نور وغورځېږي او ماښام چې کوم دی نو دا شي نو ځکه شیخ الحدیث صاحب اب خپل خطباتو کې چې کوم دی نو دا فرمایي یو سړی په آخري عشره کې د ماښام مونځ د ماسخوتن مونځ او د فجر مونځ هم په جمع سره وکړي دم د شب قدر څه حصه چې کوم دی نو دا ومونته نو په دې کې د جمع دغه یو حکم او دغه یو اهمیت چې کوم دی نو په دې عشره کې زیات چې دی نو پکار دی او چې څوک ته وایي محروم شو نو بس دی خود چې دی نو رسول الله مبارک فرمایي چې دی محروم چې دی نو دا شو نو دا د رمضان المبارک د دې دغه احکام داسې دي او څنګه په زمون په شریعت کې دین کې د جانی او د مالی دواړو الله تبارک وتعالى ته کوم نو وخت دی نو په دې کې یو صدقۃ الفطر عمر استره چې د صدقۃ زکات البدن و د چې کوم دی نو وای صدقه مطلب چې کوم دی نو په عربی کې دا عطیه بخشش چې یو شی چې کوم دی نو ورکه رسول الله مبارک ته په یو روایت کې فرض ویلي او فقها چې کوم دی نو بیا دغه تصریح کې وته د وجوب حیثیت ولا ورکړي دي چې موږ ول په عرف کې ولا موږ سرسایه ولا وایو نو رسول الله مبارک چې دین دا فرمایي چې د اختر د مانځنه مخ چا ورکړه نو دا مقبول صدقه ده مقبول خیرات ده او که دا غي نه رستو ورکړه دا بیا عامه صدقه ده او فرمایي چې په دې روزه کې استاسو دا کم فاش خبرې کړې دي سیواواله خبرې مو کړې څه ګناونه مو کړې الله په دې باندې چې کوم نه دا غي خلاصې به کوم نه کوي او زما بس تاسو خلاصې کی چاته به ور کوي چې څوک د نصاب خاوند دي نصاب څه ته وي شریعت کې چې څوک مالدار وي بس هغه نصاب خاوند وي چې د 52 تولو سپینو قیمت وسره وي صدقه فطر چونکه کم پیسې دي لګي دي نو چونکه دې کې ډېر باس چې کوم نه ضرورت دا چې کوم نه دانشته چې مسله به د زم دا دغه څه قول لبکه خدا چې بس دا به عامه چې کوم نه دا لګي پیسې وي نو چې چا سره 52 تولو قیمت وي نو که په 3400 روپے باندې چاندي توله مونږ واچو 1,79,000 تقریبا چې کوم نه دا جوړيږي او سرکاري نصاب هم دغه چې کوم نه دی چې کوم ګورنمنت چې کوم جاری کړي دي بانکونو ته هغه سو 1,70,000 تقریبا راځي 80,000 نه کم یو سړی سره دونه پیسې دي سره سپین وسره دي مجموعه تجارت سامان وسره دي یا د ضرورت نه وسره سیوا سامان دي هغه ټول چې دین راغون کړي او دا غي جمع دي لرسي دا اسانه باندې په هر چا تقریبا دار راسي ځکه یو سړی په کور کې بلا سټونه چې کوم دي پراتی وي ګنډلی او نه ګنډلی یا موبایل چې کوم دي ضرورت ته لکه ناسره قیمتي موبایل وسره چې کوم دي نو دي لکونو والا سیو چې کټ شي یا والا بل اگر ډیر زیات چې کوم دي نو دای قیمت دا چې کوم دي نو دا هر چا باندې کی دی به د خپل ځان او د نابالغ بچو بالغ نه ان که په عیال کې د اوسی او هغه د ورکړه نو فتاوا عثمانیه لیکلي دي چې بغیر د اجازت نه چې کوم دي نو کیږي او چې نه د عیال کې نوس کې بهر وي نو بیا به داغینه اجازت چې کوم دي نو دا ضروری دی اوس یو سړی ته الله مال ورکړي دی نو دغه خبره ده ځکه منسوسی اشیاء کې دي د اوربشو د قجورو د اوسکو او د غنمو یا د غنمو د وړو موږ جوګه په آخري صورت باندې موږ عمل کوو کمزور یو لیکن که چاته الله تبارک وتعالى مال ورکړي نو د قجورو خو دې کم نه ورکي کم از کم د خپل ځان خو دې ورکي ډېر خدا نو د قجورو نه 1800 روپے چې کم نه جوړيږي یو کس چې په 400 روپے کلو شي 400 روپے یعنی په باندې 3.5 کیلو تقریبا چې کم نه بیا راځي په ډبل باندې به کم نه راځي غنم په باندې 2 کیلو نو د دې بیا په ډبل برازي 4.5 کیلو تقریبا داسې برازي دغه د غنمو باندې په دې بجې کم دي په ډبل باندې ځکه د غنمو نصف ساده او د کجورو د اوسکو د وربشو
هغه پوره سا چې کم دینو دا دی سا پیمانه ده رسول الله مبارک په وخت کې دا چې کم دینو وا دا پرته وا دا پیمانه هغه اندازه اوس هم په لاهور کې مفتی حسن صاحب حفظ الله شیخ الحدیث هغه سره هغه سا مد وغیرہ پراته دي خلک لړ شو زیارت ور داغي چې کم دینو کوي داغه مقدار کې دي الغرض دغه نه موږ کلمون عام طور اعلان چې کم دینو دا کو دا د مروجه د مقامی ریټ مطابق چې کم دینو کو بعض ځای کې ریټ سیوای مثال په تور کې بس سیوای بشخالي کې به دا به نوشیرا کې بس سیوای دغه لګي چاته کې بدای نو زمونږ د علاقې د فطرانه د فدیه چې کم مقدار دی هغه په باندې د 2 کیلو نه 180 روپے چې کم دی جوړیږي 180 روپے فی کس چې کم دینو دا فطرانه ده دا به د خپل ځان او د ماشومان او د نابالغو دا به چې کم دینو ور کوي اوس یو سړی چې کم دینو بهر کې دی یورپ کې دی یا دوبۍ کې دی هغه الته ورکی نو هغه خپل د هغه ځای به چې کم دینو ته ورکی کچې هغه شرایط باندې او کنه د بچو ورکی نو په دواړو صورتو کې هغه اختیار چې کم دینو شتا کوم ته وی اسانه نو هغه دلته ورکی چې دی مثال په تول مالدار یو ول تر ډیر راځي یورو کې دا یا پتا کې درهمو کې دا د غزنه دی ورکی ډېر لوی اجر به الله پاک هغه چې کم دینو وتا ورکی او کنه یو کس د دې ځای ورکی او زمو دلونه کسي نغه د غنمو چې کم دي صورت دی بعض مرګري پروس کال ډیر او سکال چې کم دي لګا شو غنمو ریټ چې کم دي پروس کال سیواو او سکال چې کم دي هغه کم شو دا شریعت ته دې کې عقل نه چلیږي نقل باندې دا خبره چې کم دي دي الله تبارک وتعالى پر خبرو مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او دا عبادت ته الله په خپل دربار کې زموږ قبول او منظور دا وګرځي باقي د تفسیر څومره ختم کلا پوره پته نه لګي غالبا چې شیخ صاحب سورہ نه رزقوله خان کې دي ان شاء الله العزيز د منګل پرز باندې د تفسیر ختم وي چې یغي بیمار دي سکال تفسیر چې کوم نه غوګت شو نو الله دې چې کوم نه علم صحت ورکي او الله دې چې کوم نه د عمل دعا وګرځي ان شاء الله که د منګل پرز باندې ختم شو پای کې به دواره پاره شي شګت بیا به ټول کوو بیا ان شاء الله باقاعده اعلان وغیرہ موشي اعتکاف والا مرګري کې راځي باقاعده خپل ځای ځان ترې زې جوړ کی دلتم چې څنګه اس سابقو دا رز دو درې بل کوند کې دغې بلکې دا د اجر خبره ده چې په اعتکاف کې ناشتي او طالبان وي او تفسیر موري او درس موري دین خو چې کوم لوی عمل د دین بل چې کوم دین دانشت الله تبارک و تعالی حالات رحم کرم وکي واخر دعوانا الحمد لله رب